کله نه د هغې د جنازې تابوت یې اوچت کړی دی او پرېوتې ده، نو تر اوسه په کټ پرته ده. دوست وجلې دی، وجه څه ده؟ وویشتلی شو، مړ شو، ملزم هم گرفتار شوی دی. دوستي میچور خلکو ته پکاره چې هغه دا چې کوم نه دی لاټ ساتلی شي، ځکه چې زما بچو ته د دې د کور هم پته نه وه. ملزم چې کله گرفتار شوی دی نو هغه سره په دې کې څوک نور ملګري شامل وو که نه دا واردات د ځان له کړی دی؟ دا ملزم جی په درېیمه ورځ گرفتار شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، د تانچم کني په حدودو کې چوا ګجرو کې یو دوست خپل دوست ډېر بې دردۍ سره وجلې دی. وجه څه وه چې د دوست په خپل دوست باندې ډزې وکړې او وی وجلو. د والد صاحب څه وینا ده، بیا په دې کې پولیس انټریس کیس ټریس کړی دی او ملزم یې گرفتار کړی دی. بیا د ملزم څه وینا ده چې دی ما ولې وجلې دی. انویسټیګیشن افیسر علي اکبر خان سره او د مقتول لقمان والد صاحب سره تفصیلی خبرې کړې دي. دا ټول ریپورت اپنا ډیجیټل باندې وګورئ. بس مونږ سره جی مونږ په موقع وځو، ما زما بل بچی و ذیشان، دا د کلاس فیلو دی له به تله راتله، دی سره به یې زموږ حجره کې به یې ناسته پاسته کوله. دغې وخت هم راغه، بس لاس ماسې میلو کړو. مونږ ته دا اندیشه یا دا معلومات مونږ ته نه و چې دا به داسې غټ قدم اوچتوي. په داسې یو لسته قدمه فاصله باندې لقمان یې بیل کړ جي، او بس پسټل یې روغ کړو، 30 بور پسټل فایر یې پې وکړو، بس ریپورټ وچلېدو. او دکې کې چې مونږ کتل زموږ بچی پرېوتو، مونږ ورپسې بیا منډه کړه دغه کړه، خو بس مونږ چې ګاډی روغ کړو دغه کېدو نو دی چې مونږ نه فرار شول، دی مونږ نه لاړل. چې نو د دې منځ کې داسې څه خفګان یا څه جنګ جګړه دی خپل زوی تا ته څه ویلي، خو داسې نه چې څه خفګان زموږ شته چې دی به بیا ما سره داسې کار کوي؟ نه جي، د دې په منځ کې هېڅ داسې رنجش، داسې څه اختلاف نو. نن داسې لسته ورځې وړاندې هم دی راغلی و، دی دلته کېناستو، چای مې وڅښلې، ښه ګپ شپ یې ولګولې او بیا دی لاړو. جي بظاهره خو مونږ ته جي الله ګواه دی چې مونږ ته د هېڅ معلومات نشته چې دوی خپلو منځ کې څه رنجش یا څه داسې خفګان چلېدو. جي د دې دوستانه خو ډېره مضبوطه وولې چې دا خو کلاس فیلو مو د سکول ملګري هم وو که نه، نو څه تګ راتګ آنه جانه د دې چېرته چکرې یا ناسته ولاړه دا خو به هم تاسو نوټ کول، ځکه چې یو ملګری خو بل ملګري پسې ځي راځي، او ماشاءالله ستاسو ښه حجره ده، پکې ناسته دوستانه ملګرتیا ښه کېږي، دا خو به هم تاسو نوټ کړي وي. بالکل سر جي، بس د دوی خو ځایونه واړه دي، داسې به په ویکینډ دی راتل، یوازې دا صفان به نو، دی سره مزید هم 5-6 نور د دې کلاس فیلو ملګري وو، دلته به راغل، چای ډوډۍ به یې وکړه، بیا به لاړل. جي زما بچی دی د دې ځای ته هېڅکله نه دی تللی، ځکه چې کله دی دا واقعه وکړه نو مونږ ته بیا جي د دې کور هم چې دی نو مونږ ته درېمګړي وښولو، ځکه چې زما بچو ته د دې د کور هم پته نه وه. که زما بچي د دې ځای ته تل راتل، زما بچو ته به بیا د دې د کور پته وه. مطلب دا چې تاسو ته خو یې ځای کې نو معلوم، او ناسته ولاړه به هم ستاسو ځای کې وه. بس سکول حده پورې جي، د سکول حده پورې به وه، که دی به داسې چېرته چوټي موټي وه نو بیا به دی زموږ حجرې ته راغل شي، زموږ کور ته به راغل، حجرې ته به راغل، زما بچو سره به بیا ناست وو. د ملزم خو گرفتار شوی دی؟ ملزم جي په درېیمه ورځ گرفتار شوی دی. زه پولیس ته جي شاباس ورکوم چې ډېر زر تر زره ما داسې ډېر کم کیسونو کې ما کتلي دي چې داسې زر ملزم گرفتار شوی دی، نو د دې زه جي شکریا ادا کوم د پولیسو والا. زیاتر مونږ ګورو چې بچو باندې څه مصیبت یا داسې مسله راشي نو هغوی یو دوست سره په رابطه شي، ملګري سره په رابطه شي. زیاتر خلک د دې نه لا علم دي او یا پوهېږي نه چې خپلو والدینو سره هغوی یو مشوره وکړي چې یاره موږ په یو مشکل کې یو، حتی نه چې دې پورې نوبت بیا راشي چې هغه یو بل سړی ولي یا بل ځوان ولي. نو زیاتر په دوستانو کې خو همداسې کېږي، تاسو خو به هم اورېدلي وي. بالکل جي، بس دا خو کشران دي کم ذهن والا دي، دی له نه دي په کار چې دی داسې که څه خبره اتره ویم نو دی له داسې نه په کار چې لکه دی مطلب دا دومره غټ قدم اوچت کړی په کار دی له ده چې ما ته یې ویلي، زما ماشاءالله نور بچي دي هغې ته یې ویلي، زما وروڼه دي هغې ته یې ویلي، د دې محمد لقمان غني شاه ماماګان دي هغې ته یې ویلي، بل کلاس فیلو ورسره راځي 5-6 کسان راځي، بل ته یې ویلي چې زبۍ زما دې سره سرنجش څه مسله چلیږي، زه دې بابا ته ډایرکټ نشم ویلی، نو ایم ما ته وینا کولی شوه. جي مونږ ورسره هغه ورځ ملاقات کړی و نو بس ژړلې او ویې چې ما نه غلطي شوې ده. نو ما چې تا نه غلطي شوې ده، تا خو زموږ کور وران کړو، خپل دې وران کړو، زموږ دې وران کړو، نو اوس د غلطیانو د ژړا نه څه فایده. جي د لقمان مقتول لقمان مورکې
بیبي یې په څه حال ده؟ بیبي یې څه وایي؟ بیبي جی بس په داسې حال ده چې کله نه د هغې د جنازې تابوت یې اوچت کړی دی، وه پرېوتې ده، نو تر اوسه په کټ پرته ده. په درېیمه ورځ ایم جي اسپتال ته بوتله، ګینټه دوه اډمټ وه، څه ډریپس وغیره انجکشن وغیره. بیا پرون هم بوتلی دی جی، بس پاک که حال دی جی، نه څه خوري نه څه څکي او نه چا سره خبرې کوي. ارمانونه خو په زړه پاتې شي، اولاد سړی لوی کی غټ شي، بیا د هغه کوتاهي یا د هغه غلطي یا د هغه ملګرتیا د وجې چې هر څه رنجشو منځ کې څه خفګانو چې هر څه، خو نوبت یې دا راغو چې هغه وویشتلی شو، د دوست په لاس باندې او هغه مړ شو. نو داسې څه خبرې، داسې څه ارمان د هغه په زړه پاتې و چې څه یې ویلي و چې زه به د خپل مور پلار دپاره خو به دا خدمت هم زه کومه که نه. اصل کې جی د هر سړي چې ژوندی نو د هغې په زړه بیا ډېر ارمانونه وي، او دا خو ډېر د کم ایج و که نه مطلب دا شناختي کارډ جوړ و نه نور څه. مخکې علاقه کې مونږ ټول خلک پېژني چې مونږ څنګه وخت تېروو، څنګه ژوند هم تېر کړی، مشران هم څنګه ژوند تېر کړی. وروستو ما ډېر مزېدار یو 2 کناله ځای کې تاسو شاید هلته لاړئ، ملاقات ونه شو، تاسو به کتلي مونږ دې له ځای جوړ کړو، دغه هم جوړ کړو. دې له ما د تره لور کړې وه، زما کشر ورور دی محمد ادریس غني شاه، د هغې لور مې وله کړې وه. او دې اختر نه بعد چې د زما بل یو زوی دی محمد زیشان غني شاه، د دې محمد لقمان غني شاه او د زیشان غني شاه د اختر نه، د را روان اختر نه روژې نه پس ته د دې د دواړو جي مونږ هغه ځای کې د واده پروګرام جوړ کړی و. خو انسان خپل شر او بد نه نی خبر، هغه واده جي بس په ځای پاتې شو. هغه نوي کور نه فرش کور نه لا زیر کنسټرکشن دی، بس داسې لږ لږ کارونه پکې پاتې دي. نو هغې کور نه جي هغه د زنانو د رشت د فیملي د کلي وطن د خلکو د رشت د وجې مونږ د دې هغه جنازه او کټ هلته واچولو. هغه د واده د ډولۍ په ځای ته د دې جنازه ووته. نو